بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کتونکو د نسبت په مدینه کالونی کې ما او د نسبت مدینه کالونی چې زه کوم حجره کې ولاړم نو دې حجرو کې د اوبو د سطحې ته وګوره چې دونه یکدم اچانک اوبه راشي نو دې خلکو کپړې د دې خلکو بسترې د دې خلکو فرنیچر د دې خلکو چې کوم دي د ژوند ټول ضرورتونه چې کوم دي نو هغه یې په کار راوستي دي، یعنې هغه هر څه ختم شوي دي. کتونکو دا نن چې موږ دې خلکو ته څه ورکوو دا پوړو کې د مالګې برابر دي، دا خلک د ډېر څه لایق دي. زه همیشه چیر ځای ته لاړ شم دا خبره کوم ځکه چې دا د الله په امتحان کې راګیر شوي دي. د دوی صبر هم کتلی کېږي او زمونږ هم صبر ته کتلی کېږي. په موږ هم امتحان دی چې موږ د دې خلکو څومره مدد کولی شو او په دوی د امتحان دی چې دوی صبر څومره کولی شي. یو ډېر پرامنه خلکه د مینې ډک خلکه خو ضرورتمند خلکه دي او دوی دا وایي چې څوک راله ټاپي هم وروړي ټاپي نو موږ یې شکرګزار یو، موږ یې ډېره مننه کوو. نن سبا هغې خلکو یو شوشه خوره کړې ده چې تصویر وځي او دوزي او دوزي دا خلک ویې د هر اړخ نه راله ویډیوګانو کې خو څه راله روړی بچول هم څه روړی نو دا هغه خلک دا خبرې کوي چې په خپله څه کولی نه شي. الحمدلله 15مه ورځ ده روزاني حسابه سره په ټرکونو مال تشو او هر ځای کې ډېر په پرامنه توګه باندې دغه تقسیم روان دی. د تحریک لبیک د مشر مولانا محمد شفیق صاحب په موږ چې کوم اعتماد دی او چې کوم ځای ته ځو اوس یې راته ویي یاره بسترې خو ما رکو کړې ما یې نورې به نه رکاوې. د بسترو چې کوم ځای کې ضرورت دی هلته موږ رسېدلی نه یو. د سیند غاړو ته چې کوم دي د هغې خلکو نه خوار څوړلي دي او بل را روانه یخني ده نو په دې یخنۍ کې ډېر زیات ضرورت دی. نو دا دې خلکو ته نوې کپړې ورسره لوپټې ورسره ګوره چې دا به چاره لیږلي وي د یو خور چپړ به که نه سینډل دی دا سینډل دی په دې کې ما سار کته په یو ګوتی کې وږي چاره لیږلو وږي دا ستنې نه دي د ګنډلو ستنې او تڼۍ ګونټه دا ښه کچن کې چې څه سودا وه هغه لږه لږه مالګه وي که نه نو هغې هغه ګوتی کې زیاده چا په کچنونو کې هغې ته کچن نه وي موږ ورته نغرې وایو نغري سره خوا کې په هغه لرګي کې ایښودلې وي حاجي صاحب نو هغې هم په دغه کې ایښودلي دي او هغې هم پکې راچولي دي. نو د خلکو یو دغه دی خپله پېژنګلو کې حاجي صاحب څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د نسبت د مدینه کالونی اوسیدونکي یو. دا محله تقریبا په 50 خاندانو باندې مشتمل ده او دا د عرب نه په دې غاړه خلک دي او تقریبا دا 50 واړه خاندان چې کوم دي نو دا د اوبو نه متاثره شوي دي او एकदम په دې باندې اوبه راغلې او د دې فرنیچر د دې بړستنې تولیانې بالښتونه دا ټول متاثره شول. حتی چې د دې هغه کم چې غنم او اوړه دي ځان له هغه هم په اوبو کې ټول ډوب شول. نو موږ شکرګزار یو د دې روریانو او د هغې خلکو کمو خلکو چې د ځان نه دا سامان زیاتي کړی دی او دې متاثرین ورونو ته یې راوړی دي دې له دې الله بدلې په دواړه جهانه باندې ورکړي او زمونږ دا محله ډېره پرامن محله ده. دې کې داسې څه هېڅ قسم ته خورد برد نشته دی بس چې څنګه دا میلمانه راشي د دې ډېر عزت کېږي او دې ډېر په عزت سره دا خپل سامان متاثرینو ته حواله کړي او هر سړي ته په خپله حواله کېږي. او د دې محلې چې موږ کوم لیست جوړ کړی دی د هر سړي نوم سره د هغه د موبایل نمبر او دغه ایډي کارډ نمبر دی. نو تاسو خلک چې دا سامان راولیږي د هغې نه باقاعده تپوس په هغې موبایل نمبر کولی شئ چې تاسو ته هغه خپل حق میلو شو که میلو نه شو. نو دا بسترې دا کپړې دا چپړې دا اوبه دې موږ له راوړې خو ولې د دې محلې خلک کمزوري دي ته د فوډ ضرورت دی. نو انشاءالله چې دې ملګرو واده وکړه مولانا شفیق صاحب الله دې عمر دراز کړي علیف خان صاحب دې الله دې دې له ډېر عمر ورکړي او الله دې توفیق ورکړي چې دې د دې قوم خدمت وکړي او بدلې دې الله په دواړه جهانه ورکړي. والسلام. امین. ایاز راشه کنه ایاز څه به وایي دلته کوم کوم ضرورتونه دي په دې علاقه کې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې د عرب دې غاړه کوم کورونه دي او د سیند د دې خلکو داسې چې ټول کورونه چې کوم دي د نیمې پورې ډوبو د دې فرنیچر ټول غرق دی
بسترې چې کومې دي هغه د استعمال قابل پاتې شوي نه دي که چا کره په کورونو کې خشاکونو چې اوبه زیاتې شوي دي ورونه کولو شوي دي هغه تللي دي دوی ته ډېر ټایم کې د ګریلوي اشیا او د فوډ دوی ته ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې اوبه کله پرېوتې 3 ورځې بعد دا خلک اوس هم داسې چې د دې زنانه له کورونو ته نه دي راغلي د اوسېدو قابل نه دي بل دا چې زه دا ریکویسټ کوم د متاثرینو ته چې دا کم خلک کم وسې وي او کم شی راوړي او ورکوي چېرته جرابې چېرته زاړه بوټان نو دا د سونې په قیمت باندې حسابوي دغه هم خلک دی چې دا امداد دی او متاثرینو سره کوي نو متاثرینو وروڼو ته زه دا وایم چې که زړې جرابي که زاړه بوټان که دا دله راشي نو که جرابي وي کرسي دا په ډېر څه باندې قبلوي ځکه چې هغه هم خلک دی چې هغه یې تاسو رالیږي او بیا هغې خلکو ته ریکویسټ کوم چې ټرکونه یې په ځای کې ودرولي دي واحد تاسو دا غوټې جوړې کړي تاسو سره دلته کې کسان نشته دي لیست تاسو سره دی په هغې به ورکوي زه هغې کسانو ته وایم چې دا سیاست پې چمکاوخې او په ځایونو کې مو ټرکونه ولاړ دي شرطیه نه نو کم از کم دا د الله غضب دی په دې کې دا سیاست مه کوئ حقدارو ته خپل حق رسوئ مکمل او دا نه چې تاسو سره په دې ګاډي کې کم مال ولیده تاسو هغه زمونږ وړاندې د یوه وړاندې راکوز که چې دا هر څنګه مال دی سیکنډ نړه دا شو چې دا د ډینز نه راغله که دا سوټونه دي ارشین نه راغله نو زه هغې کسانو ته وایم د چا چې وس رسي د علاقې وزټ کوئ د خانانو حجرې پرېږدئ صرف په حجرو کې هر کس ویشي که پوډ وي او که دا نور پیکیج وي نو بسم الله الرحمن الرحیم چې هر یو له پیسې هم کیش ورکړي شوي دي باینیم بالکل خفیه ادارو له پکار دي چې هغوی د دې کس کم مشران دي ما له دا ستاسو په تور باندې راغې زه ولاړ زما د انکوایري وشي چې دا مال دې کسانو ته ورسېد او که نه په دې لیست کې زما د هر کس ته مخامخ کنټیکټ دی زما نه علاوه ورته کړي شي داسې کسانو ته مال راغلی دی چې خپل ځای کې کړي چا له 50,000 ورکړي چا له 20,000 ورکړي او چا له 1 روپۍ هم نه ورکړی شي په دې موجوده کسانو کې به 5 کسانو 10,000 روپۍ نه اخیستې او دا چې کسان درته ښیم نو دا مهرباني وکړئ دا لږ ایمان پاتې دی دا د الله غضب دی کم از کم دا شی مه کوئ او الله دې د علماو له په عمر کې برکت واچوي هغوی کم از کم د الله د رسول د دین د خبر دي هغوی دا طریقه نه نور چې کم کس راځي که زما نسبت علاقه ده او که هغه په 400 ده نو حقدار ته حق نه رسي دغسې طریقې سره حقدار ته حق ورسوي نو په لا الهه که په ډسټرکټ 400 کې یو کورم پاتې شي داسې ډېره زیاته مننه وروره تا چې څنګه دارشین خبره وکړه الحمدلله دا برانډ دی دا به دارشین نم ښه وي دا به دارشین نم ښه وي دا وګوره جي دا هغه کپړې نه دي دا بالکل په دې ګوتیو شاپورو کې چې بند دی دا وګوره جي دا داسې نوې کپړې دي بله خبره نه در باندې احسان کوو نه درته د غوټو نه درته د جانډې انشاءالله تا چې څنګه خبره وکړه لوښي هم دلته کې راځي او پوډ به هم دلته راځي دا 2 څیزونه پاتې شو دا به هم دلته کې راځي قاري صاحب زه خو چې اول دې صاحب چې کومه خبره وکړه ټولو نه مخکې به دغه وکړم چې موږ هم داسې زموږ هم مشاهده کې شته دی چې دوی کوم خبره وکړه چې ټرکونه په حجرو کې ولاړ دي زه دې خلکو ته هم د الله نه ویرېږم خپله باندې یو څیز د کروڑونو اربونو خلک دغه مالک یې د زرګونو جرباتو مالکان یې د الله نه ویرېږي خپله خوښ هم د روپۍ سر نه پرې کوئ خو چې کوم تاسو له د بهر نه راغلي دي یا په تاسو چې اعتماد کړی دی د دې لپاره تاسو له بغیر د سیلاب نه ولې نه راتلل نو کم از کم د الله نه ویرېږئ او د دې خپلو خلکو ته د دې حقدارو ته د حق ورسوئ او بل مې دا عرض دی چې کم خلک دا سامان راوړي یا نغد پیسې ورته میلاویږي د الله خاطرو کې کم خلک چې سیلاب وخلي هم دي په هغې کې هم هغه چې کم زیات حقدار دی اول د هغه نه شروع کړي موږ دلته راغلي یو الحمدلله زه د دې الافغان صاحب په وساطت دا یو خبر دي ته کول غواړم چې موږ نه د خان حجرې ته ځو نه د ناظم حجره پیژنو هیڅ قسمه دغه موږ لله فی الله کار دی الحمدلله دلته خو د سیلاب په مد کې امیني صاحب طرف نه موږ ته هدایات دا دي چې دې کې بالکل سیاست ته مه ګورئ چې د کمې پارټۍ دی یا د کم مکتب فکر سره تعلق لرونکي دی ورکې سیلاب ځپلي له ورکې او که په ضلع کې وي ورکې که پېښور ډسټرکټ کې وي ورکې چې په هر ځای کې وي دې کې بعض علاقې موږ سره کاکا ولا داسې دي لکه کم چې د صدریاب سره میا ګجرې او یا د نور لاله بیله لکه څه نومې دی ګل بیله دغه طرفونه جاله بیله هغه موږ سره ناګمان طرفونه په ضلع چې صدق راظم نه خدا امیني صاحب طرف نه هدایات دا چې تاسو سیلاب ځپلي ته ورسئ حقدار ته حق ورسوئ موږ نه ناظم پیژنو نه د خان حجره پیژنو نه چې کوم دی مخ مروت کوو په لیست باندې ځو څنګه چې رور خبره وکړه سروې کوو او د افغان سره کیمره راپسې ده که ما کې کوتاهي وي بالکل ضرورت دی اجازت ته ورته چې د دې هغه زما کوتاهي په ګوته کې
دا چې کوم دی د ځمکې نه تقریبا 6 فوټه زیات چې کوم دی ډکون دی او د هغې کې هم چې کوم دی دومره اوبه ختلې دي. نو الحمدلله زمونږ کار انشاءالله په میرټ باندې دی. عوامو ته مې خواست دی که چېرته یو ځای ته مونږ رالو او زمونږ په کار کې تاسو غلطي صحیح کړه د دې له افغان صاحب په دې میډیا راپسې ووایئ خو تاسو وپېژنئ هغه خلک چې په دې سختو کې تاسو سره دې وخت کې څوک ولاړ دي او چا چې کوم دی ستاسو په نوم باندې خپلې حجرې ډکې کړي. ډېره زیاته مننه کتونکو. مدینه کالونۍ کې سارو ته د غیا ضرورت دی. انشاءالله موږ ته غیا را روانه ده. دلته پری میډیکل کیمپ ضرورت دی. دلته کې د ډېر څیزونو ضرورت دی. دلته کې ګوره جي دا یوه بستره دا نن ورځ کې موږ د 100 نه زیاتې بسترې تقسیم کړې، کمبل یې تقسیم کړې. نو دا یو بستره یو کمبل دا ډېر قیمت لري. او بل د دې خلکو راغلی ده دوی ته چپل هم ضرورتمند دي. خو چې کوم سړی پیږي او ویني چې دا د الله امتحان کې زه راګیر یم نو هغه عزت ورکوي. بل دا ده چې انتشار نشته، شور نشته، بنیتي نشته. بس لیست جوړ دی ما په لاس کې دی او موږ هر ځای کې چې ځو الحمدلله نو چې چا لیست جوړ کړی وي نو 5-6 پې موږ د پاسه ورکوو چې موږ وایو دا کلي مشر ته څه مسله نه جوړېږي. ولې چې ګیلې بیا دا کلي مشر نه کوي، الزام بیا په هغو لګي چې تا حجرې ته کړې تا پټ کړې موږ ورکړی کم وي نو په هغې الزام لګي. نو موږ دغه مقام چاله نه ورکوو. نو په دغه وجه ده چې زموږ کار کې لا تر اوسه چې کم دی نو دغه نه دی راغلی. انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې روانه وي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله.